د پاکستان تجوید کرا دی، د پاکستان تبلیغ کرا دی، د پاکستان قرائت کرا دی، د پاکستان افتاء کرا دا، د پاکستان درس کرا دی. نن په ترک کې چې نصاب چالو دی په مدارسو کې، دا د وفاق المدارس نصاب چالو. د قیامت په ورځ به اهل القرآن عرفاء اهل الجنه، اهل قرآن والا به دا د جنت خانان وي، په خپلو بچو باندې حفظ وکړي. حافظ قرآن به د قیامت په ورځ چې خاني ورته میلاو شي، دی به دا مټې داسې وتړي. الله به ورته وایي زه دا د بادشاهي ده، لکه الملک، دا د ټول عمر ده. د پاکستان بادشاهي نه وه چې په وټونو به دې حاصله وله، په درنو به ختمېده. د پاکستان بادشاهي نه وه چې 15 کاله پس به ختمېده. ستا دپاره بادشاهي ده ټول عمر. یو لاس کې به ته بادشاهي ورکي، بل لاس کې به ته ټول عمروالی ورکي. او دی به الله ته وایي یا رب ما خو چې علم کو، ما خو چې حفظ کو، زما خو پلار مړو، ما باندې خو ما سبق ویلی. ما خو چې علم کو، زما مور مړه وه، زما واده کړی خور په ما سبق ویلی، زما ترور په ما سبق ویلی، زما ماما ما ته ویلیو د مور نه به دې پیسې نه غواړي، مور دې غریبه ده، زه به درله پیسې در کوم، د اختر جامې به راله هغې اغوستې، ماما به اغوستې، ترور به مې اغوستې. زه اوس جنت ته به ځم، یوازې به جنت ته ځم، زه داسې جنت ته نه ځم. الله به تو فرمایي زه د 10 کسانو سفارش کوم 10 کسان چې اتکړی ورته د جهنم لګېدلي، د چې را روان شي ماما ته به اتکړی لګېدلی وي، ترور ته به اتکړی وي، خور ته به اتکړی وي، رور ته به اتکړی وي، د تره زوی ته به اتکړی وي. دی به چغې کړي الله ته یا رب زما مشري شوه، زما د عزت شو چې کومو خلکو به ما سبق ولی دی، نن هغوی ته اتکړی دي، زه داسې جنت څه کومه؟ ما خو پاکستان کتلی چې څوک ناظم شو، ماماګانو یې مزې کولې. الله به ورته وایي بوزه 10 کسان ځان سره بوزه. زما استاد مبارک مولوي صاحب یو جنازه کې تقریر وکړو د حافظ، وایي چې حافظان به 10 کسان بوزي. یو سړي منډه کړه همدغه ته زورآباد ته، هلته یو حافظ صاحب و، وایي حافظ صاحب حافظان به 10 کسان بوزي جنت ته. وایي او زما نوم پکې ځان سره ولیکه. هغه ورته وایي ستا نوم پکې نشم لیکلی. وی ولې؟ وی 9 کسان موږ د کور یو، او یو 3 ورځې مخکې یو سړی راغی ما دې زما نوم پکې ولیکه، ستا دوست یم، هغه هم پکې لیکلی دی. دې سړي چې خدای زه به څه کومه، زامن یې نه و، نو لور یې حفظ ته کېنوله، لور یې حافظه شوه، علم یې وکړو، بیا چادرپوشي وه، بیا زمونږ استاد هغې د چادرپوشۍ له لاړ، بیا ورته کسان ووي چې دا هغه ماشومه ده چې د دې پلار داسې واقع کړې وه او دا حافظه شوه. نو کوم کسان به 10 کسان سفارش کوي په تاسو کې چې کوم خلک داسې وي چې حافظ ته وایي بچیه سبق وایا، پیسې به زه در کوم، جامې به زه علمه. بلې په ماماګانو کې داسې خلک هم وي مړه مه وایه مړه، بیا به خلک لور نه در کوي، بیا به په جومات کې ناستې، بیا به ته خلک سپک ګوري، موږ خو ملکان یو مړه، موږ خو خانان یو. د دې سړي سفارش به نه کوي. دغه حافظ قرآن ته به الله وایي راځه ودرېږه، شابه پلاره مور په مخ کې دې ماته پر کې قرآن ووایا. نو دی به ورته بس قرآن شروع کړي داسې چې قرآن ورته ختم کړي، پلاره مور ته به الله وفرمایي ځئ جنت ته، دا ستاسو محل دی. او حافظ قرآن ته به وایي جنت کې یو نیر دی، ریان نومې دی، مخکې یو محل پې جوړ دی د مرجانو، یوه دروازه یې د سرو ده، بله یې د سپینو زرو ده، او 1000 دروازې دي پکې. الله به ورته وایي زه حافظ صاحب قرآن لوله، او اخرنی آیت چې ختموي نو دا ستا جنت کې د درجه ده. خدای دې ستاسو او زمون خاندانونه هغه جنت ته بوزي. حافظان چې جنت ته لاړ شي، نو چې جنت ته ورننوځي نو حافظان به وایي زما پلار، نو بیا به د پلار خو دې نشي راتلی دلته کې، او زما مور، نو مور دې هم نشي راتلی، او زما ورور او زما ښځه او دلته نشي راتلی. هغه به زه دې جنت ته نه ځم، زه به څه کوم دې جنت. الله به راولې وله شابه دا خو خان دی اوسو، خانان خو دې ته وایي چې خبره یې منلی کېږي، راولې ټولو سره یو ځای کوي. خدای دې مونږ دغه عالیشانه جنت ته بوزي. د دې علماو، مساجدو، مدارسو او د دې پیرانو الله جل جلاله دې د دوی په دې کړو وړو کې اخلاص پیدا کړي. یو سړی دی عبدالرحمن حفار نومې دی، د خپله واقعه بیانوي چې زما به قبرونه کنستل، د کلکلې کې کلو کې ما به قبرونه کنستل. یو ابی راله ما ته یې وویل چې بچیه مونږ له یو قبر وکنه. ما چې قبر وکنستو، قبر کې د ماشوم راغی هلک، ما پکې هغه خښ کو،
خلکو سره هم لږ راغلی ما ته پته وه چې غریبانان دي څوک ما چې هغه ماشوم څنګه قبر ته کوز کو ما چې وکتل یو عالیشانه رڼا شوه او یو چمن جوړ شو او اس راغی او دا طالب دا هلک پې کېناست او لاړ په ما باندې د دې رڼا سره بېهوشي راله قبر والا زما لاسونه ومږل ما باندې اوبه چړکاو کړې زه چې په هوش کې رالم ما د ټولو نه تپوس وکړو ستاسو څه واقعه ماقعه وایي چې نه هېڅ چل هم نشته ما چې ښه بس چې اوس ما ولیدل څه وخت پس چې الله ته څه معلومه وه کال میاشت څومره دغه ابی بیا راله وایي ما ته یې بچې ما یو قبر وکنه ما چې قبر وکنستو قبر کې مې هغه هلک ښخ کو په دې کې یو رڼا راله چمن جوړ شو خو زه بېهوشه نه شوم اس راغی او دا هلک پې کېناست او لاړ ما په قبر باندې خاوره واړوله بیا مې د خلکو نه تپوس وکړو چا مې موږ څه نه دي لیدلي وایي ما په هغه ابی پسې منډې کړې چې ابی یو تپوس نه کومه دا څوک و دا تا چې ښخاو ما ته بچیه بس دی زړه مې ډېر خوږ دی ما نه تپوس مه کوه ما چې نه ابی یو قصه درته کوم خو ما ته ووایه وایي ما ته یې ویل چې دا مې زوی دی عالم نه دی د ده بل ورور هغه حافظ عالم و دی ترکان دی ده به ترکاني کوله او خپل ورور ته وی ته به علم کوي ستا په علم کې به زما حصه او زما په ترکانه دنیا کې به ستا حصه هغه مخکې چې وفات شوی هغه مې حافظ عالم زوی او دا چې وفات شوی د حافظ عالم نه دی وی ما ورته دا خوبونه بیان کړل مور یې ډېره خوشحاله شوه وی ما هغه کار پرېښود او جومات ته رالم دمشق ته هلته یو شیخ و زما 50 کاله عمر و 2 کم 50 ما ورته وی چې شیخ صاحب زه علم کول غواړم ما ته وی چې سپینګیری شوی اوس به ته څه علم وکړې ما چې شیخ صاحب ته دعا وکړه یو دوه تبلیغي و هغه چې تبلیغ ته تللی و چې راغی کور ته دا تبلیغیان خو دا فضایل ډېر بیانوي دا د ارادي دا فضایل یې زده کړي و چې کور ته راغی جو ښځه یې واله چې ښځه یې واله جو هغه ګاونډی ورته خپل خاوند ته ووي ورشه دا رور دې راوباسه دا ښځه ولې وخي چې هغه راوښکو دا ولې وخي وي دا ګیرې نه پرېږدي نو هغه وایي نیکبخته وایي د ښځو ګیره یي هغه وایي دا خو ما ته په چې ښځو ګیره نه وي اراده خو دې وکړي که نه په اراده باندې نیکي نه میلاویږي باباګانو ارادې وکړئ هغې بابا وایي چې ما اراده کړې ده چې زه به علم کومه په هغې مدرسه کې کېناست علم یې وکړو د دمشق په جامع مسجد کې شیخ القرآن جوړ شو په سوونو خلق د ده په خاندان کې علما تیر شوی دی د ده په خاندان کې په دمشق کې د ټولو نه اخرنی سړی د ده نوم دی عبدالرحمن خفار د هغې دوسي نوم یې دی عبدالرزاق خفار دا د دمشق د جامع مسجد اخرنی خطیب دی شیخ القرآن دی دا د ده په خاندان کې په سوونو عالمان تیر شوي دي باباګانو راځئ ما سره چې په لومبۍ ورځ باندې طالبي چا شروع کوله د هغه 2 کاله عمر و علم یې وکړو درس یې وکړو 2 کاله اوس وفات شوی دی شیخ حسن جان صاحب شاګرد باباګانو علم دپاره پابندي نشته امام محمد صاحب فرمایي زمونږ دا پند چې دی من المهد الی اللحد دا د زانګو نه واله تر خبره پورې دی علم دپاره پابندي نشته الله به درنه تپوس کوي مشوانه والو ستاسو په دماغو کې خو کمپیوټر راته ستاسو په دماغو کې خو ځمکې راتلي ستاسو په دماغو کې خو د کریانې سامان راتلو ستاسو په دماغو کې د دنیا تمامې نقشې راتلي ستا په دماغو کې زما د قرآن دپاره ځای نه و